او دا یو ډېره اهمه خبره ده چې د یو مسلمان ورور په باره کې په خپل زړه کې غلط سوچونه، غلط خیالات، غلط جذبات دا کله هم مه ساتئ. ترمذي شریف کې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دا روایت ته وای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا بني ان قدرت ان تصبح او تمسي ليس في قلبك غش. وای اې د ما خوږه که چېرته ته ژوند داسې تېرولی شي چې د تا په زړه کې د چا په باره کې غلط خیالات او غلط جذبات دا نه وي، ففعل وای ته بیا داسې ژوند تېروه. بیا مخکې څه ورته فرمایي وذلک من سنتي، او داسې ژوند تېرول دا د ما سنت ده. او ومن احیا سنتي فقد احبني، او څوک چې د ما یو سنت هم ژوندی کړي نو دا سړی داسې ده لکه د ما سره چې محبت وکړي. ومن احبني کان معي فی الجنه، او څوک کوم کس چې ما سره محبت وکړي دا سړی به جنت ته د ما سره ځي، دا سړی به په جنت کې د ما سره وي. نو الله تعالی څومره غټ مقام داسې کس ته ورکړی ده چې هغه د یو انسان په باره کې غلط سوچونه او غلط جذبات، غلط خیالات نه ساتي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې ژوند تېرول دا د ما سنت ده، او داسې کس د ما سره محبت کوي او څوک چې ما سره محبت کوي د هغه وخت تېري به د هغه مقام به د ما سره وي. نو دا هلته کېږي چې کله موږ تاسې داسې کارونه کوو چې په هغه باندې الله تعالی هم راضي وي او د الله تعالی رسول هم راضي وي. او داسې کارونه موږ تاسې خپل ځانونه بچ کو، معاشره کې نور خلکو ته د دې خبرې دعوت وکړو چې بد کارونه خپل هم مه کوئ او نور خلک هم د بدو کارونه تاسې منې کوئ. او داسې خپل زړه کې چا باره کې مه کینه ساتئ، مه بغض ساتئ، مه حسد ساتئ، بیا به الله تعالی موږ تاسې ټولو ته دغه مقام را نصیب کوي.